بسم الله الرحمن الرحیم. वही कातिल वही शाहिद वही मुनसिफ ठहरा, अक़रबा मेरे करे खून का दावा किस पर. زه اوس خبر شوم زمونږه یو ډېر ښه ملګری مولوي عزیز الله د باجوړ هغه شهید شوی دی، چا ظالمانو ویشتی دی. نه د هغه چا سره دشمني وه، نه یې څه طرفګني وه، نه یې چا سره بدې ردې کړې وې. خو چا چې ویشتی دی الله ته معلوم دی او الله به د هغې سزا ورله ورکوي. زه خپلو ملګرو ته یو څو خبرې کوم د آینده دپاره چې هغه فایدهمنې وګرځي. زه بیمار هم یم، یعنې زه به خپله ما به حاضري هم کړې وه، خو حاضري کولی نه شم. د سرازو نه ما کتل په باجوړ کې د سوشل میډیا په ذریعه باندې څه مقابلې او څه خبرې او څه بدې ردې هغه شروع وې، او ما سره دا یاره وه چې هسې نه دې له څوک بل رنګ ورکي. اول خبره خو دا ده زمونږ د هیڅ یو سیاسي جماعت یا غیر سیاسي جماعت سره دشمنی نشته. که هغه هر یو جماعت دی، که هغه جماعت اسلامی دی، که هغه نیشنل پارټي ده، که هغه پیپل پارټي ده، که پی ټي آی ده، که هغه جمعیت علماء اسلام دی، او په هغې کې هر یو ګروپ دی، زموږ هېچ چا سره دشمني نشته. البته کله کله یا درېمګړي یو شی شروع کړي، یو پوسټ زموږ د طرف نه ورکوي، یو پوسټ بل طرف نه ورکوي، یا بعضې شرپسند عناصري چې هغوی دې له هوا ورکوي او د دې نه یو شی جوړوي. نو په دغه سلسله کې زموږ هېڅ چا سره څه دشمني او طرفګني او جګړه نشته. مولوي عزیز الله هغه شهید شوی دی، ویشتی شوی دی په ډک بازار کې. دا د حکومت ذمه داري ده چې قاتل معلوم کړي. زموږ ذمه داري دا نه ده چې موږ د قاتل معلوم کړو. حکومت معلوم نه کړي نو بیا به موږ د مخکې دپاره صلاح عمل جوړو او په دې به موږ خپل میټینګونه او مشورې کوو. خو اول موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې هغوی دې دا قاتل معلوم کړي او هغوی ته ښه معلوم ومي، دا نه چې نه معلوم. خو به هر حال زه خپلو ملګرو ته دا درخواست کوم چې هسې نه دا ذریعه جوړه شي د نور فساد. نو تاسو په ځای د دې چې احتجاجونه کوئ یا په چا باندې دا قتل راړوي یا څوک مورد الزام جوړوي، نو دا مه کوئ. هغه هر چا ته پته ده چې څه دي او څه نه دي. زمونږ هېڅ څوک موږ ته معلوم نه دی چې قاتل څوک دی او دا فسادي څوک دی او دا فساد چا کړی دی. حکومت ته ښه پته ده. پکار دا چې هغوی د قاتل ګرفتار کړي او دې نیسي، او که یې نه نیسي نو بیا به موږ د هغې دپاره صلاح عمل جوړو. اوس ملګرو ته دا درخواست کوم چې تاسو احتجاجونه یا فساد یا په چا باندې الزام دا مه لګوئ. په ښه طریقه باندې د مولوي عزیز الله جنازه کفن دفن وکئ، د هغه پسماندګانو له تسلي ورکئ، د هغوی سره موږ په دې غم کې شریک یو. الله دې هغوی ته دا غم سپک کړي او مولوي عزیز الله له دې الله هغه جهان ښایسته کړي او الله دې مخې ته رڼا کړي. الله دې موږ ټولو له د صبر توفیق او طاقت راکړي. او بیا به که ضرورت شي زه به بیا څه وخت خبرې کوم.